د شیرپو تالاشا کروندګر وایي چې تنګي تحصیل ناظم د دوی نه د ټوپکو په زور قلنګونو په ځمکو یې قبضې کول غواړي، خو ولې نه ورسره د ځمکو انتقال شته، نه ورسره قانوني کاغذونه. په تنګي تحصیل کې د کیسانه نظام یا په زور د عام ولس په ځمکو قبضه کېدل یو عام رواج ګڼل کېږي، کم چې یو لا قانون عمل دی. اکثر د ځایي خلکو نه کیسانیانو ځمکې نیولې وي او داوی چې په دغه ځمکو دوی د ډېر وخت نه اوسېږي، خو په قانوني توګه دغه ځمکې په اصل کې د ځایي مالک وي. دغه رنګ د شیرپو تالاشا یو ځایي اوسېدونکي جانزیب خان په شکور کې ځمکه په لیز اخیستې ده، خو اوس هغه دغه ځمکې ته نه پرېښودل کېږي او په زوره ترې قبضهګرو نیولې ده. دغه خبرې جانزیب خان په یو خبري کانفرنس کې وکړې او ویل چې دغه قبضه د تنګي تحصیل ناظم پیازلي د خبرونه امجد علي سپارلي او غفار دی، کم چې ځان سره په لا قانونه توګه ټوپکمار ګرځوي او ځمکې نیسي او تر څو چې ځمکه ورته ور نه کړل شي نو قلنګونه ترې غواړي. ما یو کال یو نیم مخکې دلته یو ډېري فارم اسټابلیش کړی دی. د دې علاقې ډېر خلک لګیا دي، ما سره هغه خپل کفالت کوي او خپل روزي ګټي. دا د یو نه داسې وشول چې دلته مونږه پټې پولیس باندې اخیستلی چې فارم دپاره زه جوار وکړم. هغې راغلله داسې 150 کسانو سره مسلح رالل او زه او زما د اوښې ګلستان دلته پرې پټي کې وو، مونږ باندې ډزې وکړلې. روغ ورته خدای شته چې وویلې که دومره نرې نو مونږه اوله مونږه ځکه چې مونږه کمزوري یو. دا دپاره زمونږه ډي سي صاحب ته، زمونږه ډي پي او صاحب ته، د دې علاقې چې کوم ډي سي صاحب بشیر خان یوسفزی او امتیاز خان، دې ټولو ته زما ریکوست دی چې د دې تحقیقات وکړي او د دې سړي مخه ونیسي. ادروایز دلته نمبر په نمبر باندې ډېر خلک دې نه پس به ډېر خلک تاسو ته راشي او تاسو به وایي چې مونږ سره همدا چل کړی، نو مونږ دا کاروبار به هم پرېږدو، بس ځکه چې دوی خو مونږ نه پرېږدي. نو مونږ د درسۍ لپاره او د دې قوم ته د ښودو لپاره چې آینده لپاره داسې بیا څوک داسې قدم وانهلي، د دې مخه ونیسي، د قانون په ګرفت کې راولي او مونږ د دې جنجال نه خلاص. یو بل ګلستان نومې تن د ځمکې مالک وایي چې دوی دغه ځمکه په اجاره اخیستې ده او وړاندې پرې د څارو فارمو د کمې د لاسه چې به یو شمېر مزدورانو ته ګټه رسېده، خو نن دوی راغلل او په دوی یې ناترسه ډزې وکړې. ګلستان وایي چې باید ریاست او پولیس ته د دوی د حقونو او جایدادونو تحفظ وکړي. او دا پټې منګه ډیران د فارم نه راوړو، یو پیرم پکې چولې دی او بل پیرا را روانه و. موقع باندې دلته ولاړو، عوام اوریدلی، ولس اوریدلی، به ټریکټر راوستو په زور طلبۍ په پټي کې ټریکټر وګرځاو، امجد او سالار او پیاز پټې مړول تاسو نه دلې شي. دا مخامخ دی ډیراله په زور طلبۍ پردي پټي باندې نو څه انتقال شته سره، نو څه د بل سیستم شته، نه څه بل سیستم پیسې غواړي. اوس ته مخکې ته 50 لک وخته، اوس ته 2 کروڑ غواړي. تاندار 2 کسانو رااله مال تسلیم وکړه چې پولیس نور را روان دي، اس چو سب د موبایل را روان دي، پولیس ته په دې کې صدقه نو. په دغه خبري کانفرنس کې دا خبره کوم شو چې د تنګي تحصیل ناظم رور امجد علي اوس هم په دغه رنګ زمکو نیولو کې کاکړ دی او مالکانو ته وایي چې زمکې ته مرازه ګینه خون خرابه وشي. خو بل خو امجد علي خبري کانفرنس کړي او وایي چې دوی عاجزانان او غریب خلک دي او د زمکو مالکان یې د زمکو نه بې دخله کوي. خدای خو مرلې ده چې د زمکو انتقال یا قانوني کاغذونه ورسره نشته دي او کوم مالکان غواړي نو دغه زمکې ترې من په بیا غستو ته تیار یو. خو سوال دا دی چې انتقال یې نشته نو څنګه په زمکو قبضه کېدی شي؟ دویم دا چې بې وزله وي نو هغه د کروڑونو روپو جایدادونه څنګه په بیا اخلي؟ خو جانزیب خان وایي چې د ناظم په کرسۍ ناستن د خپل اختیاراتونه ناجیزه ګټې پورته کوي او باید انتظامیه د دوی د حقونو او جایدادونو تحفظ وکړي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، شکر. د شیرپو